د دې معزز ایوان نمایندگان چې د دوه درې ورځو راهیسې چې کومه دی د پارلمنټ د سپریمیسي خبره کوي، د آئین د بالادستۍ خبره کوي، نو د اجمل بابا یو شعر دی هغه په دې وخت کې را په یاد شي، وایي نن ټول خلک د هغه محبوبه سندرې وایي خټک چې به ژړله د ځان سره کله کله. نو دا هم ډېره اهمه ایشو ده او اهمه مسله ده، خو د صوبې د لا اینډ اډر سچویشن چې کوم دی زه په دې خبره کول غواړم. دا وخت په باجوړ کې دوه ځای احتجاج روان دی. پرون یوه بده پیښه شوې ده، دهشتګردو چې کومه دی حمله کړې ده، یو لیوي اهلکار شهید شوی دی، یو پولیو ورکر شهید شوی دی. پولیسو چې کوم دی د پولیو ډیوټۍ نه انکار کړی دی او هغې چې کوم دی درنه ورکړې باجوړ کې، او قوم رما راوتلی دی هغې روډونه بند کړي، هغو هم درنه ورکړې ده. او د دې ریاست نه د دې صوبایي حکومت نه د وفاقي حکومت نه دا مطالبه کوي چې په رڼا ورځ باندې زموږ دا وینه ولې بهیږي. جناب سپیکر صاحب، زه به صرف د تېر 13 ورځو د شپږ میاشتو نو د تېر 13 ورځو د باجوړ د بدامنۍ د واقعاتو ذکر وکړم چې څه صورتحال روان دی. د پارلمنټ بالادستي، د آئین بالادستي دا هم ډېره ضروري ده، دا هم ډیبیټیبل ده، خو بدامني بنیادي مسله ده د خاورې د قام، موږ له به دې ته لږه توجه کول پکاري. په 13 اګست باندې په اصیل برنګ ترغاو کې دماکه کیږي، زما یو قبایلي مشر چې کومه دی دا شهید کیږي او یو کس ورسره چې کوم دی زخمي کیږي. بیا په 18 اګست باندې په صدیق آباد پاټک کې چې بالکل سنټر دی، ښار دی، یو کاروباري شخصیت په رڼا ورځ باندې دا وجل کیږي د تبلیغي مرکز سره. بیا هم په دغه تاریخ باندې یو لیویز اهلکار بالکل په دې ښار سنټر کې دا نامعلوم افراد چې کوم دی شهید کوي وژني. دا دوه واقعات په دغه یوه ورځ کیږي. بیا په 30 اګست باندې د عنایت کلي یو بازار دی، سیټي ده، پاکې د ماښام نه پس چې کومه دی د بدامنۍ یوه پیښه کیږي، یو زلمی یو سیکیورټي فورسز اهلکار چې په چوټۍ راغلی و هغه شهید کیږي، 2 کسانو سره شدید زخمیان کیږي په رڼا ماښام باندې. بیا په 1 ستمبر باندې په تحصیل سلارزۍ دره علاقه ده، پاکې بم دماکه کیږي، پاکې یو کس شهید کیږي او 2 کسان پکې زخمیان کیږي. بیا په 9 ستمبر باندې په تحصیل مامون کې واقعه کیږي، نامعلوم افراد فایرنګ کوي، یو لیوي اهلکار پکې چې کوم دی شدید زخمی کیږي، اوس هم دلته چې کوم دی په هسپتال کې ایډمټ دی. بیا په 11 ستمبر باندې د مامون د نعمت خان کلي کې چې کومه دی حمله کیږي، یو سیکیورټي فورسز اهلکار پکې شهید کیږي او 4 زخمیان کیږي. او بیا دغه پرونۍ 13 ورځ باندې بیا هم په دغه ورځ باندې په سلارزو ملاسید بانډه کې پولیو ټیم باندې حمله کیږي، یو پولیو ورکر چې عمر 25 کاله دی، کچه عمر دی، ښایسته ځوان دی، د غربت د وجې دا ډیوټي کوله، ګنې ښه ورته پته وه چې په دې بدامنۍ کې چې کومه دی په اور د بره دا ختل دي چې ته ځې او په دغه علاقه کې پولیو کمپین کې هغه شهید کیږي او یو پولیس اهلکار شهید کیږي. دا ما صرف د 13 ورځو ریکارډ تاسې ته ووایه، دا د باجوړ صورتحال دی. د باجوړ نه واخله د وزیرستانه پورې او د لکي مروت او د بنو پورې ټول قام په احتجاج دی، پولیس په احتجاج دی، د ډیوټیانو نه انکار کړی دی. موږ دلته ډیبیټ کوو د 3 ورځو نه د پارلمنټ په سپریمیسي باندې او د آئین په بالادستۍ باندې، خو دې لا اینډ اډر سچویشن باندې څوک خبره نه کوي چې دې بدامنۍ مخنیوی به څنګه کیږي او دا ریسپانسیبلیټي د چا ده. ریاستي
ادارې د دې لپاره اقدامات ولې نه پورته کوي؟ زه نن دلته جناب سپیکر صاحب یو سوال پورته کول غواړم د وزیر صحت صاحب نه هم چې دا ریکارډ مخې ته راوړي چې د ډبلیو ایچ او د طرف نه یا د بیل ګیټس فاونډیشن د طرف نه د پولیو په مد کې چې کومه دی څونه فنډینګ پاکستان ته کېږي، بیا پښتونخوا ته څونه کېږي، او د سیکیورټي په مد باندې څونه خرچه راځي، او د دې میکانیزم څه دی چې سیکیورټي چې کومه ورکول کېږي، پولیس هلکار چې کومه ډیوټي ورکوي، نو دیو ته دا پیسې ولې نه میلاویږي، او چې میلاویږي نو دا پیسې دي څومره، او یا چې دا کوم پولیو ورکړي ډیوټي ورکوي د دیو پیسې څومره دي، چې د دې نه د عقام او د ولس د خبر شي. ځکه چې دغه سیکیورټي زموږ لیز اهلکار او پولیس اهلکار ورکوي، او هر ورځ چې کومه دی په هر کمپین کې زموږ دغه ځوانان دا په بېدردۍ سره شهیدان کېږي. نن هم چې کوم دی جناب سپیکر صاحب په جنوبي اضلاع کې زموږ یو پولیس اهلکار د پولیو په ډیوټۍ په دوران کې چې کوم دی ویشتلی شوی دی، شهید شوی دی. دومره کسان چې کومه دی د پولیو نه به معذوره شوي نه وي، څومره کسان چې کوم دی په تېر 15 کاله کې د پولیو په کمپین کې شهیدان تللی شو زما پولیس اهلکار. او بیا د قبایلي اضلاع چې کوم پولیس اهلکار دي نو خو پولیس هم لا نه دي، خو هماغه لیوي ده، خپلې ټوپک دی، خپلې ګردنۍ ده، دغه وردي په خپلو پیسو اخیستې ده، خپلې کالتوس دي، او په هغې باندې چې کوم دی د خاورې د قام دفاع کوي. او کار ته چې کومه دی د فرنټ لاین سولجر اخیستلی کېږي، ملیټنسي پې کاونټر کوي په پولیس اهلکارو باندې، په لیز اهلکارو باندې. او قرباني دومره ورتللې په تېر 22 کاله کې چې په سیکړو ځوانان چې کومه دی دا شهیدان تللی شولو. او دا ریسپانسیبلیټي په دې ریاست کې دا د ملیټري فورسز ده چې په رڼا ورځ باندې ځوانان قتل کېږي، عام شهرین چې کوم دی شهیدان کېږي، پولیس اهلکار شهیدان کېږي، بلا ایجنسۍ دي، بلا سیکیورټي ادارې دي. نو دی چې دا کم بجټ خوري او کومه تنخواه اخلي، نو دا خلک بیا ولې نه ګرفتاریږي؟ دا په رڼا ورځ چېرته غیبېږي؟ دا کم طرف ته ځي؟ زمونږ د سیکیورټي په مد کې چې کوم دی 2300 ارب روپۍ بجټ ورکوو، چې دا زمونږ ولسونه باوجود د غریبۍ، باوجود د معاشي بدحالۍ، په هر شي کې ټیکس پې کوي او قومي خزانې ته راځي. دا قومي خزانې نه 2300 ارب روپۍ چې کومه دی دا زموږ په سیکیورټي خرچ کېږي. نو د نن ورځې پورې چې کومه دی ولې موږ محفوظ نه شولو؟ د نن ورځې پورې پښتانه ولې محفوظ نه شولو؟ دا د صوبې د وزیر اعلی صاحب نه هم زموږ دا درخواست دی، د چیف ایگزیکټیو په حیث باندې دا ستاسو ریسپانسیبلیټي ده، دا د ګورنمنټ ریسپانسیبلیټي ده. پالیسی میکینګ، ډیسیژن میکینګ او پالیسی امپلیمنټیشن دا ګورنمنټ کولی شي. اپوزیشن چې کوم دی مسایل هایلایټ کوي، ګورنمنټ به د هغې دپاره ډیسیژن اخلي. تاسې د اجي خیبر پښتونخوا راوغواړئ، تپوس ترې وکئ چې دا پولیس اهلکار شهیدان کېږي، تاسې چې کوم دی څه میکانیزم لرئ که نه لرئ؟ دې دپاره یو نوی میکانیزم جوړ کړئ. دا راروان مخکې چې کوم پولیو کمپین کېږي ډېر ضروري دی دا د ملیټري فورسز وکړي که نه، چې کله سینسس کېږي نو په سینسس کې خو چې کوم دی خامخا ملیټري فورسز برخه اخلي، خو چې کله پولیو کمپین کېږي نو پولیو کمپین بیا په پولیس اهلکارو په لیوز اهلکارو باندې کوي. نو دا چې قبایلي اضلاع کې مسلسل بدامني ده، مسلسل د دهشتګردۍ واقعات کېږي، یو د جنگ ماحول جوړ دی. نو دغه جنگ ته موږ پولیس ورارتو کو، دغه جنگ ته موږ ملیټري فورسز ورارتو. نو په کار دا ده چې دا کمپین ملیټري فورسز بیا وکړي او دې پولیس ورکرز ته دې پروټیکشن ورکړي. د دې په مد کې خو چې کوم دی بلا بجټ راځي، هغه بجټ کم طرف ته ځي. نن په لکي مروت کې او په باجوړ کې او په بنو کې پولیس اهلکارو، لیوز اهلکارو د ډیوټۍ ورکول نه انکار کړی دی او په احتجاج باندې ناست دي. او زه فلور اف د هاوس ویم چې موږ د دغو کلک حمایت کوو بطور یو سیاسي کارکون د عوامي نشل پارټۍ. موږ د دغو د مطالباتو کلک حمایت کوو چې دا څه په دې خاوره کې روان دي. زما پولیس محفوظ نه دی، زما ولس محفوظ نه دی. په کار دا ده چې په دې باندې نن دلته ډیبیټ وشي، په کار دا ده چې په دې ډیبیټ وشي چې بدامني جوړه ولې ده، بدامني ختمیږي ولې نه،
او بدني شروع شوې څنګه وه چې دا تاسې کومه خبره کوئ نن ستا پارلمان یرغمال دی د دې صوبایي اسمبلۍ حیثیت ختم شوی دی د پارلمان چې دغه پوزیشن دی چې موږ وایو چې ربر سټمپ ته جوړ شوی دی که دا صوبایي اسمبلي ده او که نېشنل اسمبلي ده ټول اختیارات د اسټیبلشمنټ سره ورسره دي زما داخله او خارجه پالیسي دا د پارلمان تابع پکار ده دا به پارلمان جوړوي نو تاسې په خپل ایمان ووایئ چې نن داخله پالیسي او خارجه پالیسي پارلمان جوړوي که نه بل څوک یې جوړوي او زما خارجه پالیسي ولاړه په څه باندې ده دا نن چې تاسې ځان مظلوم ثابتوئ نو په دا ګناه کې پرون تاسې هم ککړ وئ دا ګناه د ټولو نه شوې ده کله وله یو ولی ورکوي کله وله بل ولی ورکوي دا کار به پرېښودلي که په حقیقت کې په دې ملک کې حقیقي جمهوریت غواړئ د آیین او د قانون بالادستي غواړئ د پارلمان سوپریمیسي غواړئ نو بیا به د خپل ضد ونا نه راوتلي بیا به د خپل چورن نه خرڅوئ چې زما لیډر داسې او ستا لیډر داسې بیا به د دې قوم سوچ کوئ قوم بار پینو کې خړپېږي او دلته باس موږ نور شروع کړی دی بیا به راپاڅېدلي خپل ضد ونا به پرېښودلي او خپل قیادت به په دې مجبوره کولی چې کینې او بلې نوې عمراني معاهدې ته چې کوم دی تیار کړو او د دې دا اختیارات چې کوم دی واخیستي دي په ناجایزه طریقه باندې چې دا چیلنج کو داسې نه ده چې نن دلته موږ فلور اف د هاوس خو خبره کوو ځکه چې خوږ شوي استو او بیا سبا له موږ ته لږه اشاره راکړي نو بیا دلته خاموش ناستو اول ته ورغلی سو د هغو سره خپل کار سیټ کلی جناب سپیکر صاحب زه د دې ټول معزز اراکینو نه دا التجا او دا درخواست کومه چې دا کوم صورتحال په دې صوبه کې روان دی په دې باندې لږ غور کول پکار دي دا کومه بدامني ده په دې باندې لږ غور کول پکار دي او په دې ډیبیټ کول پکار دي چې دا بدامنۍ مخنیوی به څنګه کیږي دا شروع کلی چا ده او ختمیږي به څنګه زه خپلې خبرې مختصر کول غواړم د باجوړ عوام د باجوړ پولیس اهلکار چې نن کوم په احتجاج باندې دي صوبایي حکومت له پکار دا ده چې د هغو د دغه سوالونو جوابونه ورکړي او د هغو تسلي وکړي او آی جي پښتونخوا ته چې کوم د هدایات جاري کړي چې دا کومې بدې پیښې شوي دي چې په دې کې څوک هم ککړ دي چې هغه گرفتار کړلی شي او هغه ته سزا ورکړلی شي ډېره زیاته مننه ډېره مهرباني